نن ډېره زیاته یخني ده که نه. کله چې یخني داسې په شدت کې وي او ډېره سخته یخني وي نو بیا مؤمنان څه وایي؟ لا اله الا الله اللهم اجرني من زمهریر جهنم. معنی څه ده؟ یا الله مونږ وساتې، مونږ محفوظ او بچ وساتې د جهنم د زمهریر نه. کله چې مؤمن بنده دا دعا وایي په سخته یخنۍ کې نو الله رب العزت جهنم ته وایي چې زما بنده ای جهنمه زما بنده ستا د زمهریر نه پناه وغوښته او ما بچ کو، ما محفوظ وساتلو. سبحان الله. بیا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض کوي چې یا رسول الله دا زمهریر دی څه شی؟ نو ورته فرمایي چې زمهریر دا د جهنم یوه داسې حصه، یوه داسې کنده ده چې په دې کې به دومره په شدت سره یخني وي چې وی کله کافر جهنمی دغې کندې دغې جهنم زمهریر ته ورګزار کړی شي نو وی د ډېرې سختې یخنۍ نه به وی دی ټوټه ټوټه به شي او مات به شي. لکه موږ تاسو دنیا کې سوچ کړی یو څیز چې ډېر یخ شي پلاستیکي سامان یا داسې نور څه نو هغه خود به خود مات شي، ختم شي. نو دا دنیا ده، دا سوچ کوئ. څنګه چې موږ تاسو اورېدلي چې دنیا کې به جهنم کې اورونه دي او ګرمایش ته او یشېدلې اوبه به یو قسمه قسم عذابونه وي، خو بل طرف ته که موږ تاسو وګورو په جهنم کې به ګوره یخ عذاب هم وي. څنګه چې ګرم د اورونو عذابونه وي دغسې به یخ عذابونه هم وي. الله دې موږ تاسو محفوظ وساتي. بیا چې څنګه د دنیا دا اور چې دی، د دنیا موږ تاسو چې کوم اور بلو، دغه اور د جهنم لوګي ته هم نه رسیږي، د جهنم د اور لوګي ته چې به دومره په شدت سره لګېدلی وي چې د ډېر ګرمایش نه به هغه اور چې دی به تور شي. نو بیا تاسو سوچ کوئ چې د دنیا دا یخني چې نن موږ تاسو نشو برداشت کولی، څادرونه او کمبل او هیټر هر څه موږ ځان ته ایږدو، ځان پرې ګرمو، نو د جهنم د دې زمهریر نه به موږ ځان څنګه بچ کوو؟ دا به موږ څنګه برداشت کوو؟ دنیا کې یو تیلی تاسو برداشت کولی شئ. د تیلي مثال پرېږدم، تاسو یوه شپه ویداوټ کپړې مپړې ستاسو په بدن نه یو بنین نه تاسو به د یخنۍ ته بار یوه شپه وکړئ، بیا د جهنم زمهریر ته به موږ څنګه ځان ټینګوو؟ الله دې موږ تاسو محفوظ وساتي. موږ تاسو سره موقع ده جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. موږ تاسو سره په دې دنیا کې موقع ده چې موږ د جهنم نه ځان محفوظ وساتو. څه چې الله او د الله رسول یې بس په هغې باندې خپله زندګي تېره کړو. دا عارضي مختصر د آخرت د زمانې په حساب سره 2.5 منټه 1.5 منټ زندګي ده چې دا صحیح تېره کړو نو انشاءالله بیا به هغه زمهریر او هغه سخت عذابونه الله موږ تاسو محفوظ ساتي. الله دې موږ تاسو وساتي او دا دعا ځان سره وایي اللهم اجرني من زمهریر جهنم.